د یکم محرم الحرام یو ډیره ناشنا او طاقتور وظیفه صوفیه کرام بیانوي او صرف د یوې ورځې عمل دی. صرف یوه ورځ یې وکړه، الله تعالی به د ټول کال سره پر ضامن جوړ شي. ستا کپیل به ساز شي د یوې ورځې عمل دی، صرف د یوې ورځې. نو پوره سال به ستا په کور کې د رزق برسات وي، د رزق به لکه د باران غوندې راورېږي، د مال فراواني به وي، مال به درته بېسیار الله رب العالمین د غیبونو درکوي. او په تمام کال کې به الله تعالی مصیبتونو نه، د آفتونو نه، د اسپتالونو نه، د تحصیلونو نه، د مصیبتونو نه او د غم او پریشانۍ نه الله تعالی وساتي. دومره مبارکه وظیفه ده. او دا رزق به په وافر مقدار کې الله تعالی ستا طرف ته لکه د باران راوری. د رزق برسات به ستا په دې کور باندې کېږي. نو د یکم محرم الحرام دومره عجیبه وظیفه صوفیه کرام حضرات بیانوي. نو یوه ورځ یې وکړه، یوه ورځ ولې وباسه، نو ستا تمام کال الله تعالی کفیل او ضامن جوړېږي. نو ته به که دا وظیفه به یوه ورځ کې صرف یو فیره وکړه، 100 مرتبه کلمات د قرآن یو آیات دی، دا ووایه. سهار مونځ دې وکښېنه، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. 100 مرتبه د آیات کریمه ووایه او د هغې نه پس دعا وکړه. ربه د یکم محرم الحرام چې د اسلامی سال آغاز په دې میاشت باندې کېږي، ربه زما د کال دا بختور کې زما د تمامو مشکلاتو آفتونو نه وساتي او د رزق د مال او دولت وافر مقدار کې مالا د هغې عطا راکړه د خپل دربار نه. انشاءالله الله تعالی به ستا تمام ضرورت په دې وظیفه سره پوره کړي. نو خامخا یو فیره وکئ، الله به درله ډېره خوشحالي درکړي.